السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه فرمان الله ملیزی او تاسو وینئ MNN نیوز. ګرانو کتونکو، دا وخت زموږ سره سینیر اینکر پرسن زموږ سره موجود دی شفیع الله الکوزی صاحب. الکوزی صاحب د ټیم راکولو یو جهان مننه. کور ودان فرمان الله صاحب د ټولو در مخه زه ستا د MNN نیوز او ستا د ملګرو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې تا موږ ته ټیم راکړي او زموږ نظر مې در خلکو پورې ورسوي. الکوزی صاحب، اول سوال ته درته راځم. سوال زموږ دا دی چونکې د تبلیغي اجتماع چې دی زموږ پاکستان چې ورته وګورئ اسلامي لحاظ د ټولو مسلمانانو غټ ملک دی او په دې کې د اسلام کم ګډ چې دی هغه دې ته وایي او د اسلام کم کیله چې ده و دا ملک ته وایي. په دې کې په زراو بلکې په لکاو مدرسې په دا ملک کې شته او دا رقم زموږ سره ډېر غټ تبلیغي کم دا چې دي مرکزونه چې دي دا زموږ سره شته. که په دې حواله سره زه راځم ستاسو پوښتنه کوم د سوي د اجتماع کم بلوچستان کې چې سوي علاقه ده په دې کې یو ډېر غټه اجتماع کېږي 16 17 او 18 تاریخ باندې. دې په حواله سره زموږ ناظرین ته یو بریفینګ راکړه. سوي اجتماع چونکې د بلوچستان یوه عالمي اجتماع ده، د بلوچستان پر سطح باندې ده. په دې کې د دنیا د مختلفو ملکو څخه په دې کې غټ جید علماء کرام او صوفیان کرام او تبلیغي حضرات په دې کې راجمع کېږي. په هغه کې د مسلمانانو د تیر کال چې کوم د دې تیر سوی دي هغه تیر کال کارکردګیانې دي په دې کې بیانوي او د مسلمانانو ته د مخ ته تګ دپاره چې مزید موږ څه به وکړو چې اسلام څنګه پر مخ بوځو، د خلکو پورې څنګه ورسو. په دې حواله سره هر کال په بلوچستان کې یوه اجتماع کېږي. بیا په یو کال کې په 2 کال کې بیا په راوند کې د بلوچستان او د 2 صوبو یوه اجتماع کېږي، هغه په راوند کې کېږي. نو په دې کې ډېر جید علما، ډېر صوفیان، ډېر ښه تبلیغي حضرات دا ګرد راجمع کېږي. دا د مسلمانانو یو داسې اجتماع ده چې په هغه کې د مسلمانانو د تیر کال چې کومې په څنګه خواري باندې مسلمانانو کم محنتونه کړي دي، در چا پورې د دعوت اسلام رسولی دي، پر دې باندې دی یو باقاعده اجتماع کوي، د خلکو ته خپل کارګردګي موږ ښکاره کوي او خلک ودې ته د دعوت هم ورکوي چې راسي موږ سره په دغه کار کې ولاړ سي چې مزید موږ د اسلام لپاره کار وکړو. شفیع الله صاحب، دا راته ووایه کوم د زموږ کومې د سوي اجتماع چې کېږي په دې کې که کسان راوښیي څونه کسان او د کم ځای سره راځي؟ یاره تعداد خو بالکل زه نشم درته ویلی چې څونه تعداد به راسي، خو بهرحال 10 لکه 15 لکه دا رقم هر کال جمع کېږي راځي. دلته مختلف علاقو څخه خلک راځي، داسې خلک شته چې هغه د خیبر پښتونخوا سم راځي او د سند سم راځي او د پنجاب سم راځي. اصل کې دا اجتماع چې دا د بلوچستان ده چونکې تعداد زیات دي، د زیات تعداد د وجې په راوند کې هر کال د آل پاکستان د تبلیغي اجتماع کېدلو ګنجایش نشته، ډېر انسانان راجمع کېږي. نو دې له د مختلفو طبقو، مختلفو زبانو، د مختلفو علاقو خلک دلې راځي. 3 ورځې اجتماع کېږي او 3 ورځې بعد بیا دعا کېږي، بیا ځي خپلو کورو. یو دا سوال پوښتنه چې کوم په دې کوم د اجتماع چې د په دې کې انټرنیشنل کم کسان چې دي هغه راځي، مطلب د بار څخه چې کوم مسلمانان دي هغه دلته راځي که نه راځي؟ ما درته وویل مال د مختلفو علاقو سره راځي، په هغه کې د بار خلک هم راځي، هغه خپل جان مال وخت دا ګرد لګوي دغه اجتماع دغه دعا له ځان را رسوي چې بهي موږ په دغه اجتماعي دعا کې موږ شرکت وکړو. کېدای شي د یو مسلمان دعا قبوله شي او ټول مسلمانان ته خدای پاک مغفرت وکړي، خدای پاک یې پر ښه لار روان کړي. موږ ټولو مسلمانانو څخه موږ دا خواست کوو، خاص طور د بلوچستان د عوامو څخه موږ دا خواست کوو چې په دغه اجتماع کې کم سے کم د کور څخه به یو سړی خامخا شرکت کوي. شفیع الله صاحب، دا راته ووایه کوم زموږ دا کومې غټ اجتماعوي چې کېږي دیني ډېر زبردسته کار دی او زموږ کوم نوی نسل چې دی و دې ته ډېر غټ کار کوي دا کومې دا اجتماعوي چې دي د دې کم بنیادي کم دا چې فایده چې ده هغه موږ ته کومه رارسي؟ بنیادي فایده خو دا ده، زه به تا ته یوه خبره وکړم. مخکې چې موږ کوم کشران الکوان ولو په هغه وخت کې زموږ په پښتنو کې په هر کور کې خامخا یو طالب ولو، یعنې مور پلار یې کوشش کوي چې د اسلام لپاره د خپلو اولادو څخه 1-2 نفره خامخا ورکړي، یا مدرسه په ووایي یا د دین یو داسې کار په هغه باندې وکړي چې هغه د دین شعبه پر مخ بوځي.
اوس مسلسل په دې کې کمی را روانه ده. اکثره خلک چې دي هغه د مدرسو سره خاص دغه نه کوي، مدرسو له نه ورچي د سکول خواته د دې توجه زیاته ده. او هغو مسلمانانو ته و ټولو مسلمانانو زه دا وایم چې باید کم سے کم په کور کې به یو نفر خامخا ستی دا لکه څنګه چې د کاروبار لپاره هر سړي ته خپل یو حصه ورکوي چې یو به یو کار کوي بل به بل کوي، د هغه رقم په کور کې باید یو سړی په د مدرسې دپاره د اسلام د خدمت دپاره وټاکل شي چې باید ته به د اسلام کار کوه، موږ به ستا سره هر تعاون کوو. راځه به ستا د خبرې پرې دا کوم چې تا خبره وکړه چې مدرسې د یو کوم ځوان چې دی یا د کوره یو هلک چې دی هغه مدرسې ته سړی واچي، مدرسې او د سکول کم فرق چې دی خلک ډیر داسې کوي وایي بای مدرسه کې ول زیات دی او په سکول کې ول نسته، یا دا رقم خبرې ډیر کم چې موږ ورته ګورو خلک ډیره کوي نه دي د مدرسو سره اختلاف ډیر زیات کوي. د دې بنیادي وجه څه شته؟ د مدرسې وال چې دي چونکې زه به یوه خبره درته وکړم، وال چې دي هغه خامخا به لږ زیات کیي د سکول در دغه، خو مدرسه چې ده د طالب د سټوډنټ دا کم د سکول د مدرسې د سکول د مدرسې د طالب فرق دا دی چې په کتابو کې راځي چې د مدرسې د طالب چې کم د کوره سره روان سي د ده در پښو لاندې په رښتیا وزر غوړوي چې وایي په رښتیا ورته زما پر وزر ولاړ سه ستا پښې پر مځکه نه لګېږي، دونه غټ مقام دی، خو دغه مقام د سکول والا ته نه دی اصله. که هر مور پلار هغه په دغه مقام خبر سي چې وایي زما د زوی در پښو لاندې به په رښتیا وزر غوړوي دی به پر ځي، دغه د طالب مقام دی، طالب به په دغه لیول باندې ځان رسوي. وهل داسې دي چې زه به یوه بله ګپه درته وکړم، شیطان ډېر زور کوي چې د اسلام و طرف ته مسلمان نشي ولاړ، په یو رقم نه یو رقم دی خطا کوي، په یو رقم نه یو رقم دی دوکه کوي. د هغه مور پلار یې که په سکول کې وویل چې دی غږ نه ورته کوي، که په مدرسه کې دی څه وویل چې بیا د دوی څه ګیله ژر کېږي چې دا نو ولې وایي. بهرحال زه علماو کرام ته یا د استادانو ته د مدرسو ته هم دا وایم چې ګزاره به سره کوو، باید موږ یو داسې فضا نه کړو جوړه چې لکه دا اوس چې ده چې باید دا ویل کېږي بیا نو موږ ته به کته نه ور اچوو. مور پلار دې بیا هم څه ګزاره ورسره کوي، خامخا استاد دی د هلک نه زده یا نه زده کوي یا بد کوي نو بیا خامخا یې کښېنې کښېنې ډنډه چې ورسره یې هغه نو بیا. شفیع الله صاحب کومه د زموږ کومې مدرسې چې نن سبا دي که موږ ورته وګورو په دې کې جدید علوم چې دی هغه هم کشف شوي دي او په ډېر غټ تعداد باندې زموږ د مدرسو څخه انجینران او دا رقم ډاکټران فارغه شوي دي، د مدرسو څخه اوس د مدرسو هم د علم شروع کړی دی او سکولو طرف ته توجه یې ورکړې ده. فرمان الله صاحب مدرسې چې دي په نسبت د سکول ماته بهتر معلومیږي د تعلیم په لحاظ باندې تر اوسه د هر طالب و د هر د سکول د سټوډنټس کوم خط دی هغه سره وګوره په هغه کې به طالب پر زیات وي. طالب چې ډېرې کمې درجې ویلي په هغه کې د کوم د شعور یا کوم سبق حاصل کړي هغه به خامخا در میټریک و در سیکنډ ایئر در نفر در هغه زیات یې په هغه کې خدای پاک یو باقاعده د دین په زده کړه کې به د ذهن کې یو ډېر تیزوالی ایښی دی، ذهن ډېر تیزېږي، دغه سړي ذهن ډېر تیز به نسبت د سکول ده. په سکول کې خو هم دغه ستا خو دونه نسته لکه په مدرسه کې چې کوم ذهن تیزوالی راځي او شفافیت راځي په دا کلام کې، نو مدرسه چې ده هغه یو د الله پاک کلام په هغه کې زده کېږي، د الله پاک د دین کار کې زده کېږي، په هغه کې د الله پاک نصرت هم زیات وي. یقینا ګرانو کتونکو که موږ ته ورته وګورو کوم نن سبا چې زموږ وروستي د دین څخه لیرول چې کوم دی هغه په دغه بنیاد باندې دی. زموږ وروستي خلکه دا کوم په لمنځو کې چې موږ ورته ګورو کمی راغلی دی او دا رقم د اسلام په هر شعبه کې چې دی زموږ کمی راغلی دی. که موږ ورته وګورو ولې موږ خپل بنیادي علم موږ پرېښولی، موږ خپل هغه بنیادي مقصد موږ پرېښولی، موږ د انګریز په شا پسې روان یو. د موږ وایي چې یاره نیوټن څه وکړل، موږ وایي چې فلانه څه وکړل، دا رقم غټ ساینسدانونه چې کوم دي موږ د دې په شا پسې روان یو. لیکن حقیقتا که موږ ورته وګورو نن زموږ کوم دا اوس معاشره کې کوم دا موږ ورته چې لندن ورته وایي، جرمني او لندن فرانس یا کینیډا کوم ملکونه چې دي په دې کې که موږ ورته وګورو دا ګرد په اسلامي لا باندې روان دي، اسلامي قانون په دې کې پکښې دی اور د اسلام ګرد هغه قانون پکښې دی چې هغه شریعت یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و موږ ورته ته راښولی ولو
اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کم قانون اپلای کړی وو هغه قانون نن په بار کې اپلای کیږي او زموږ مسلمانان د دې شي څخه غافل دي ولې موږ د یورپ په شا پسې یو موږ یورپ ته تلل غواړو او د یورپ کلچر موږ په خپل ځان کې راوستل غواړو چې یاره زه دی اډوانس سم اډوانس هغه ته نه وایي چې ته فحاشي وکړه دا ته اډوانس نه وایي اډوانس کومونه هغه ته وایي چې په خپل ژبه کې هغه مخ ته ولاړ سي هغه په خپل ژبه کې علم وکړي او هغه د خپل قوم دپاره خدمت وکړي او هغه د خپل قوم دپاره داسې خدمت وکړي چې هغه لکه نن چې موږ ورته ورته وګورو په کوم د پاکستان ګورنمنټ چې هغه داته او برطانیه ته فنډینګ ورکړل قرضه یې ورکړله نن که موږ ورته وګورو هغه پاکستان چې هغه د ایوب خان په دور کې و برطانیه ته قرضه ورکوله نن هغه په ډیواله باندې را روان دي زموږ اصل وجه کومه ده دا چې موږ په خپلو ګریوانو کې نه وګورو موږ په دین اسلام باندې نه ولاړ سو نو زموږ کوم نسل چې دی هغه به نورم خرافیږي الله صاحب دا یوه خبره به په آخر کې درته وکړم چې اډوانس کوم داسې نشي جوړېدلی چې دی کلین شیپ وکړي دی ټایي وکړي دی پینټ وکړي دی بیا د انګریز سره برابر دی یا د انګریز سره ته ځان په تعلیم کې برابر وایسې که ته چیرې تعلیم وکړې د هغه ژیره به دي د هغه لنګوټه به دي د هغه سنت لباس به دي هم ته دونه کوی چې د انګریز ستا څخه که پر مخ دی هغه په تعلیم کې خالص پر مخ دی مسلمان چې دی هغه د انګریز یو نظام لري لکه د قرآن شریف چې کوم د الله پاک کلام دی په دې کې دا یو ضابطه حیات د ژوند د تېرولو هر مشکل په دې کې حل شته دغه حل په دې کې شته او د ژوند د تېرولو لارې په دې کې شته صرف د مسلمانانو سره صرف دغه یو شی د زور ورته غواړي چې دی دغه کوم چې د مسلمانانو کوم یو طریقه کار د ژوند دی هغه دی اوس نشي کولی اول د واره دوی ته مشکل معلومیږي انشاءالله چې دا د ملک پر سطح باندې نافظ سي ټول مسلمانانو ته به دغه پر اسلام باندې تلل دا ډېر اسانه سي د صفایي نظام راواخه د انصاف نظام راواخه دا ټوله په قرآن شریف کې تر انګریز ښه موږ ته الله پاک راښولي دي خو دا موږ صرف نه دي اپلای کړي نه دي موږ پر ځان باندې هغه قانون نه دي دغه کړي صرف بس و بل ته ګورو چې انګریز دونه ترقي وکړه دی چې موږ سره د هغه ښه نظام شته د هغه ښه د ژوند د تېرولو لارې الله پاک موږ ته راښولي دي که چیرې موږ پر هغه ولاړ سو موږ به انشاءالله د انګریز پر مخ ولاړ سو کور ودان خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چې دوی موږ نظر واخلي او موږ نظر مې وړاندې کړي کور د ودان ډېره مننه شکرونه صاحب مهرباني السلام علیکم دا وخت فرمان الله ملیزۍ ته مې اجازت راکړي کور مې ودان ډېره مننه